کله څه میت دفن شولو زمنی دي خلخانای دی څه کومې دي نږدې رشته دار دي روایات دي شان سره غلی دی څه دا بیله ما پرې کته زر ما ته نه رسوي موږ فورا بس دفن کو ځون ته نه داسې نه دی فیږي مسله دی دوې درې مسلې دی مهمې دي دا نشته دی دا نه مستحب دی نه دي څه ذکر مو پړو کړی دی څنګه چې جنازه وشي مو خالق څه کوي 3 ورځې اسکوي مغزي دلته نشته دا شی دو کله دی چې کله دا جنازه ته قبر ته کوزایي د اخ ټایم کې دی اخ ټایم کې دا مړی انتهایی ګبرهاټ کې وي هغه واجه دغه دی چې دغه دنیا سه 60 70 80 سال وبخستی دی دغه بدن سه وبخستی دی کله دغه بدن د جدا شي ډیر ګبرهاټ کې وي ایون دا څه روایت ته چې حتی د قبر کې دوره ګبروي چې کله منکر او نکیر سره د خبرې کوي خبرې اواز شکل کې دونه شکایت دور زیات پنوست ځکه روایت گشته چې فورا قبر کې ما کې ګدوي درې وارې دي جنازه اوچاته کوئی ډیر آرام سره بیا یې کېږده وي بیا فورا ډیره قبر ته ما کوزوي نه درې وارې څه دا اونس سره وخي اوسه بلد شي ځکه دغه وخت کې پکار دا دی چې جنازې کې چې کله چې قدمونه وړخله او ذکر کوه صلوات ځان سره زیات سوه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الله اکبر دغه ذکر سره خو دغه ځکه به افسوس دا وکړو چې اوس افسوس دغه دی چې موږ جنازو کې اخوندي موبایلو کې مصروف دا کټن ترینه مرحله دی چې پکور دی موږ سره مدد وکړو چونکې دا مرحله موږ باندې روانت پیغمبر باندې شان سره کول نه درې وارې دغه جنازه قبر ته ډېره خاموشۍ سره پکار دی ورو انداز کې کوزه شي کله چې دفن شي اول تلقین چې کوم مولانا صاحب کوي هغه نه وروسته یو بل تلقین هغه مهم دی دا چا دپاره دی د خلخانې دپاره دی کوم فیملی خاندان دی بچي دي ورېرونه دي څوری دي خاندان دی دا پکار دی ته نه لاړ نه شي چې وکړي دوی چې کله نوره وریا رشته دار یا وریا کسان لاړ شي دا نږدې کسان کینی قبر سره دا 15 ګوتې د هغه قبر خاورو باندې کېږدوي زر ماته نسي سوره یاسین ولویلي سوره ملک دی 29 سپاره کې او 5 یا 7 دفعه ان انزلنا سوره دی او 11 دفعه سوره توحید یعنی قل هو الله احد سوره دی در یور بیا ته هم څه د محمد نظر وي سوره یاسین سوره ملک 7 دفعه سوره انا انزلنا 11 دفعه سوره توحید دا تلقین ده ایدی فایده څه ده ایدی فایده داغه ده چې کله منکر و نکیر راشي اول تلقین څکو مولانا صاحب کوي هل انت على العهد الذي فارقتنا من شهاده الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان امير المؤمنين امام افترض الله تعالى على العالمين وان الحسن والحسين تو زمن مولا پوری سو حجج الله على الخلق اجمعين صلوات الله عليهم اجمعين هغه د توحید او د نبوت او د امامت د تلقین سره او دالته ستو ته دغه ذکر یاسین زری سره سوره ملک زری سره ان انزلنا سوره سره او سوره توحید اخلاص زری سره وکړلو دا دوی ملکی چې منکر او نکیر دی رغلی شي پر دي چې من ربک من نبیک من امامک د سوالو د پر رغلی دی دا یو بلته چې پاسې ګوي ویلی چې دته تلقین ملاو شوالو دوره آثار دی دشي پاسې که شوز بزرات شو پات دلته حجات تر خپل دي ته تلقین ملاو شول دا بس خبر شولو نو دای آثار